د لغمان ولایت لسګونه اصناف او د بېلابېلو سیمو ولسونو د لغمان والي له کړنو د ملاتړ سربېره له ولایتي ادارې سره د هر راز همکاریو ډاډ ورکړ. نن د دوشنبې په ورځ د وري په 9مه نیټه په همدې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د مهترلام ښار د اصنافو د بېلابېلو صنفونو لسګونه غړو، قومي مشرانو، د ولایتي شورا غړو، ځوانانو، مدني فعالانو او ګڼو نورو برخه اخیستې وه. په پیل کې د ولایتي شورا غړي ګلزار سنګروال په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د دې ولایت ولسونو تل د هغه حاکم له کړنو ملاتړ او ډاډ ورکړ چې له ولسونو سره خورا نږدې پاتې شوی وي. نوموړي ویل چې د لغمان والي رحمت الله یارمل راتګ سره سم په نظامي او ملکي برخه کې خورا ستر بدلونونه راغلي دي. نظامي ادارو ترمنځ همغږي زیاته شوې، فساد او د غصب پر وړاندې جدي مبارزه شوې او هغه مسؤلین چې په کلونو ادارو کې او موثر نه وو لرې او پر ځای وړ کسان مقرر شوي دي. هغه زیاته کړه چې د انکشاف په برخه کې هم د لغمان والي د ماموریت په دوران کې د شاهي کانال په څېر د سترو پروژو چارې عملاً پیل شوي او لا به هم یا د لړۍ ګړندۍ روانه اوسي. د لغمان د ولسونو ستاینه او غندنه دا په حقایقو باندې ولاړ. د لغمان د خلکو صفت د یو چارواکي یا د یو مشر دا هوایی او بې فکره او بې تحقیقه نه دي. چا چې په لغمان کې ښه فعالیت کړی، اخلاص، صداقت او ایماندارۍ نه یې کار اخیستی، د لغمان خلک د تحلیل او د تحقیق خاوندان دي. هغوی یې ستایلي، د هغوی قدردانۍ کړې، د هغوی نه یې مننه او تشکري کړې. کله چې د لغمان والي ښاغلی رحمت الله یارمل د لغمان والي شو، په سټیج باندې ما ورته ویل مایل والي صاحب په لغمان کې پټې خبرې پټې نه پاتې کیږي، دې خبرې ته متوجه اوسېږه. خیر دې وسیږي، ژوندی دې وسیږي. د لغمان د خلکو عزت ساتلی، د لغمان د خلکو ابروی ساتلی، د لغمان سپینګیرو ته د کاکا او د اکا لفظ استعمال کړی، د لغمان ځوانانو ته د ورور لفظ استعمال کړی، د لغمان تورسرې له خپلو میندو نه دي هغه کړي. ما درته ویلي زه من حیث یو لغمانی، زه من حیث د لغمان د خلکو یو استازی، زه د الله د رسول هغه حدیث چې وایي من لم یشکر الناس لم یشکر الله، زه د رحمت الله یارمل تشکری کوم، مننه کوم. بېباکه والیان، بېباکه چارواکي چې بېباکي په لغمان کې کړي، د لغمان ملي منافعو سره لوبې کړي، د لغمان د سپینګیرو او تورګیرو عزت نه ده ساتلی. د لغمان خلک شاهد دي، ګریوان ته مې ورته لاس اچولی. نن چې زه د رحمت الله یارمل تایید کوم، د هغه د کړنو نه مننه کوم، تشکري کوم، دا د یو حقیقت له مخې کوم، دا د د ښېګڼو په مقابل کې دا تشکري کوم. د ولایتي شورا غړي ګلزار سنګروال په مرکزي حکومت غږ وکړ چې د لغمان والي رحمت الله یارمل په دې ولایت کې خورا بریالی ماموریت روان کړی. هیله ده چې د عدلون بدلون اوازې حقیقت پیدا نه او که د حکومت پرېکړه وي چې خپله فیصله بیرته واخلي. اوس اوازه ده داسې موږ اورېدلي نه پوهېږو جناب والي صاحب چې دروغ ده که رښتیا ده. والي صاحب وایي کندوز ته بدل سوی یا بدلیږي. نو زمونږ په مرکزي حکومت باندې غږ ده، غوښتنه مو ده، تقاضا مو ده چې ښاغلی رحمت الله یارمل د لغمان د خلکو په ټنډه باندې ښه لګېدلی، لغمانیان په ده باندې ښه لګېدلي، لغمان کې ماموریت ښه ثابت سوی ده، نیک ثابت سوی ده. نو موږ غږ کوو په حکومت باندې، که څه هم والي صاحب به هلته هوسا اوسېږي، هغه درجه اول ولایت ده، هلته به د دې امکانات هغه مادي او معنوي ګټې به ډېرې وي، حکومت سره به رابطه نږدې نه سي او امتیازات به زیات وي. خو جناب والي صاحب دعاوې د لغمانیانو واخله، ته به دې ته خوشحاله وي چې زه به یو اوله درجه ولایت ته لاړ شم، او کیدای شي دوستان به دې هم تشویقوي. خو د لغمان د خلکو غوښتنه ده له تا نه، که د ولسمشر یا د هغه چارواکي چې دا تصمیم نیسي، هغوی ته زموږ پیغام ورسوي چې د لغمان ولسونه نه غواړي چې زه له دوی نه رخصت شم. خیر ده، هغه تبدیلي او دا د نظام یو اصل ده، خو د تا راتګ دلته د کم وخت لپاره شوی، د وخت د کم تیر شوی ده. په اوس وخت کې، په دې لنډ وخت کې تا تبدیلېدل دا د لغمان په خیر باندې موږ نه وینو. د اصنافو په استازوالۍ د صرافانو د اتحادیې مشر حاجي شهزاده د لغمان والي له کړنو د ملاتړ سربېره له نوموړي مننه وکړه چې د صرافانو د امنیت او په ګڼو نورو برخو کې ورته زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي دي.
دغه کومې خبرې چې وکیل صاحب وکړې انشاءالله موږ د دغه خبرو باندې ټول د دې خبرو تایید کوو او دغه خبرې ټول واقعیت دي. زه خپله د صرافانو د اتحادیې په نمایندګۍ د والي صاحب محترم د ښاروال صاحب محترم د کړلو نه راضي یو او آینده کې له دې مشرانو نه دا غوښتنه کوو چې نور هم د لغمان ولس ته د ډېر خدمت او د ډېرې همکارۍ کوشش وکړي. ورونو خبرې به نور ورونه هم کوي. زه بیا په آخر کې وایم د مرکزي حکومت نه زموږ دا هیله ده چې محترم والي صاحب په خپل مقام او په خپل ځای کې پاتې شي. قومي مشر حاجي شامت خان حاجي عبدالرؤف د ورزشکارانو په استازولي احمد شاه صدیقي او نور ویناوالو په خپلو خبرو کې د امنیت سولې انکشاف د فساد او غصب د مخنیوي او مبارزې ښې حکومتوالۍ پیاوړتیا او په نورو بېلابېلو برخو کې د لغمان والي رحمت الله یارمل هڅې وستایلې. عزیزانو زه د والي صاحب باندې افتخار په دې خاطر کوم چې زما بچی زما ګلالی ورور په سنګر کې شهیدېږي او دی دریشي کوي او زما د بچي شهید راخلي. زه ځکه افتخار پرې کوم. دا یو ستر والي ده، دا یو قهرمان والي ده. موږ پرې افتخار کوو او موږ د مرکزي دولت حمایت هم کوو. هیڅ غریب و جابر ته موږ وخت نه ورکوو چې د افغانستان په سرنوشت باندې لوبې وکړي. نن ډېر خوشحال یم چې داسې یو احساس موږ لرو چې د ښه قدر لپاره موږ په سلګونو خلک راځو، هغه خپل ځوان بااستعداده والي ملاتړ کوو. دا د مرکزي حکومت نه موږ غواړو د لغمان د ورزشکارانو په نمایندګۍ چې زموږ والي د خپل په ځای فریدي چې د لغمان غیرتي او ځپل شوي ولس ته د خدمت وکړي. والي صاحب زما ټوله ډله هغه ډله ده چې ټولنه تماشل کله د لغمان ولس ته ځوان بااستعداده قوي ورزشکاران روزلي او د لغمان عزت مې د ورزش په ډګر کې د نورو ولایتونو په پرتله باندې ساتلی. زه یې تا تر شا ولاړ یم، همیشه د خپل د دولت د خپل د ملت په خدمت کې یم. ویناوالو د امنیتي ادارو ترمنځ د غوره همغږۍ پیدا کېدو او په خپله ولسوالیو ته د سرتیرو د مورال لوړولو په موخه سفرونه هغه څه وبلل چې په تېرو څو کلونو کې هیڅ مسؤل نه و ترسره کړي. دوی په مرکزي حکومت غږ وکړ چې د لغمان والي ښاغلی رحمت الله یارمل د په دې ولایت کې خپل ماموریت دوام ته پرېښودل شي تر څو خپل پیل شوي اصلاحات بشپړ کړي او په دغه برخه کې اوس سره د ولسونو رضایت کاملا شتون لري. د لغمان والي رحمت الله یارمل اصنافو د بېلابېلو صنفونو له غړو او د غونډې له ټولو ګډونوالو مننه وکړه چې خپلې ورځنۍ چارې پرېښي او د ده په ملاتړ راټول شوي دي. هغه ویل لغمان ته له راتګ سره سمې د ولسونو له لوري په بېلابېلو برخو کې وړاندې شوې غوښتنې یادې دي او لا به هڅه وکړي چې د ماموریت تر وروستۍ شېبو ورته کار وکړي. ډېره مننه. کور مو ودان، بچی مو لوی، چې خپل شخصي کارونه خپل دکانونه مو بند کړل، خپل شخصي کارونه مو پرېښول او زما د ادارې څخه د تشکرۍ په خاطر باندې به خپل ټول تجارت پرېښوئ او دلته مو زحمت وایستي، دلته راغلاست. زه مو مننه کوم، تشکري درته وایم او کور ودانۍ درته وایم. زما اوس هم ستاسو د لومړۍ ورځې غوښتنې او خبرې په یاد دي. په کومه ورځ چې زه ستاسو د خادم په توګه وټاکل شولم پر سټیج باندې ستاسو د مشر او کشر او ځوان غوښتنې مې هم په یاد او خبرې مې هم په یاد. اوس خو شکر د ټکنالوژۍ وخت دی، هر څه ثبتېږي، کیمرې شته، خبرې شته. په میاشت او دوو کې زه یو وارې هغه خبرې ستاسو پلی کوم، ستاسو غوښتنې ګورم چې د لغمان شریف ولس کم بوج او کم بار پر ما ایښی و، څومره توانېدلی یم، څومره ناتوانه یم، کم کار مې سم کړی دی، کم مې غلط کړی دی، څومره کار ته نور اړتیا ده چې د دوی د هغه اولې ورځې غوښتنو ته زه رسیدګي وکړی شم. او بیا که کله مې هم ماموریت خلاصېدی ستاسو د همغه اولې ورځې غوښتنې به زما د ماموریت د اخره ورځ کې کښېږدو او مقایسه به کړی سو او اختیار به تاسو ته ولسونو ته درکړی سو چې زه او زما ادارې څومره توانېدلي یا موږ څومره توانېدلي چې همغه غوښتنو ته رسیدګي وکړی سو. زه زما د ملکي او نظامي ادارې کار کافي نه بولم. اوس هم بیخي زیات اندازه کار پاته دی چې زه ستاسو شریفو ولسونو دپاره وکړم.
تاسو په هر لوی او کوچني پروګرام کې زما د ولایتي ادارې سره ترڅنګ او همکار پاتې شوي یاست د سرباز ورځ لمانځل په ټول افغانستان کې د لغمان د یو مثال په دې معنی چې تاسو دنیا ته وښول افغانستان ته وښول چې د لغمان خلک څومره د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي څومره حمایه کړې ده نه یوازې په غونډو کې نه یو ورځ په بازار کې د غونډو د ګډونوالو په توګه بلکې خپل اولادونه خپل ورونه خپل نږدې اوله درجه قربان لري ترینو نقطو ته د هیواد د خدمت لپاره استولي دي ځینې اولادونه په ملي اردو کې دي ځینې په ملي پولیس کې دي ځینې په ملي امنیت کې دي او په هر د هیواد په هر کنج او کنار کې چې یو کارنامه کیږي یو لاسته راوړنه سته د لغمان یو ویاړلی بچی حتما په هغه کې ونډه لري ښاغلي یغمل د لغمان ولایت د مرکز ولسوالیو له ټولو ولسونو مننه وکړه چې په خورا مېړانه او لیوالتیا سره یې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې خپل اولادونه وقف کړي دي هغه وایي د اسنافو ټولو ستونزو غوښتنو او وړاندیزونو ته به ولایتي اداره او اړونده ادارې ځانګړې پاملرنه ولري نوموړي د فساد پر وړاندې مبارزه کې له ولسونو د همکارۍ غوښتنه وکړه تر څو ټولو ولسونو ته په مساوي ډول حقوق رسیدلي اوسي